باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دے باب کی خیدہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی څنګه شروع شو. یو انسان چې چاته ډیر په جلدی باندې پټه اشاره وکړي نو ته وحی وایي. وحی ته وحی په دې بنیاد وایي چې دا ډیر زر کېږي د الله د طرف نه او دې کې د الله رب العزت قدرت هغې ته اشاره ده. ملائکو کې د ټول نه مضبوط ملک فرشته هغه سیدنا جبرائیل علیہ السلام دی. ډېر تیز رفتار دی او ډېر حسین و جمیل دی، ډېر ښایسته دی. په دې وجه د وحی دپاره انتخاب الله د هغه کړی دی او قرآن مجید د هغه صفتونه ښودلي دي چې قوت والا دی او د عرش سره نږدې دی او د عرش د مالک په نسبت باندې عزتمند دی. ذو مره سخت طاقت والا دی. هغه یو آن کې به راتلی شي یو آن کې به واپس راتلی شي. په دې بنیاد باندې وحی ته وحی وایي او دا د ایمان حصه ده. الله خپل پیغامات انسانانو ته د ملک په ذریعه را لیږلي دي. هغه ملک سیدنا جبرائیل دی. دنیا کې چې چاته براته د هغه نوم دی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. د هغه د پلار نوم عبدالله دی او هغه د مکې باشنده و. دا څو بنیادي خبرې زده کول پکار دی. مکه کې 14 کال هغې ژوند تېر کړ، بیا خلقو مجبور کړ په مدینې تلو باندې. نو 14 کال پسې مدینه منوره کې هجرت وکړو. هلته یې 10 کاله ژوند تېر کړی دی او 10 کاله پس هغه بیا وفات شوی دی. وفات د هغې په مدینه منوره کې شوی دی او د هغې قبر د سیده عایشه رضی الله تعالی عنها په کور کې دی. هغه کور مسجد نبوي سره بالکل دیوال په دیوالو. په دې وجې نه هغه کمره اوس مسجد نبوي سره متصل ښکاري. جومات کې نه دی، جومات کې د قبر جوړول جایز نه دي. دا خو وروستو خلفا او صحابه کرامو او نورو خلکو جومات کلاوه مسجد نبوي نو پای کې د بعضې نه بلکې د ټولو ازواج مطهرات کور نه رالل. او چونکې د سید عایشه په کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن و د دې وجې نه هغه مسجد کې شامل و. دا حدیث نقل کیږي د سیده عایشه رضی الله عنها نه. سیده عایشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه کشره بیبي ده. خلک د واده لپاره یو نیک عمر ګوري چې د هلک عمر ډېر دی او د جینۍ عمر لږ دی. کله وایي جینۍ عمر ډېر دی او د هلک عمر ډېر دی لږ دی. شریعت کې دا قسمه څیزونه نشته دی. بس دې ته کتل پکار دی چې یو سړی او ښځه یو ښه ژوند تېرولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه د ډېرې کشرې سره نکاح کړی دی. سیده عایشه د ټول نه کشره وه او د ځان نه د ډېرې مشرې ښځې سره نکاح کړی دی، هغه د سیده خدیجه. تصور دا اسلامي نه دی، دا زمونږ د پښتنو رسم رواج دی یا د بر صغیر پاک و هند. عربو کې اوس هم په دې څوک بد نه ګڼي، خو څومره چې اسلام د هغې علاقه زمونږ نه لرې کېږي نو دومره اسلام کې خلک بیا د ځان خپل خیالات ور داخلوي. د نکاح دپاره د عمر شرط شریعت کې نشته چې د سړي عمر دی دومره او د ښځې دی دومره. سیده عایشه ډېره کشره ده. هغې سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نکاح په 9 عمره کې شوی دی او دا حدیث د هغې نه نقل دی.
د نومره حدیث چې خلک رد کوي که نه د ملک ډېر داسې خلک شته چې هغه صحیح حدیث رد کوي یو حدیث ضعیف وي کمزوري موضوعي منګړتي هغه جدا علم دی خو د بعضې خلکو کار دا دی چې هغه په یو حدیث اعتراض راځي عقلي نو د هغې د رد کولو دپاره هغه عجیبه حرکتونه کوي د سید عائشہ عمر کم و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې سره نکاح کو د علاقه کې دا خلقو ته بد لګي نو د هغې مخې ته دا حدیث پروت و چې زما عمر ډېر کم و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما سره نکاح کو دا حدیث پس رد کوي دا خو د خلکو خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نه دي فرمایلی یو لوی سړی د غټ ممبر باندې ناست دی او دا حدیث رد کوي په دې طریقې رد کوي دې حدیث سره وسګی دا کوم چې ستا مخکې دی لومبنی حدیث دی دا د صحیح بخاري دا هم د عایشه رضی الله عنها نقل دی او عایشه له هغه زمانه کې پیدا نه وه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی کېده دا به رد کوي حدیث ویل دار چاکار نه گپ مه لګوئ د هر علم څه بنیادونه یي هغې بنیاد نه بغیر سړی نه پوهېږي حدیث استاز نه ووایه دا موږ چې بار وایو استاز نه ووایه د هغې وجه دا ده چې صحیح حدیث به یو خلک به یې کنډم کوي په دې حدیث کې هم دا نه دی ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي بلکې عائشه دا فرمایي چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحه اصل دارا چې صحابه کرام څنګه مونږ د یو بل نه خبرې زده کوو نو دارنګې هغوی به د یو بل نه دین هم زده کوو سیده عایشه دا خبره د بل صحابي نه به اورېدلې او چې کله رسول ځکه چې صحابه کرام ټول رښتیني دي صادق دي عادل دي هغوی دروغ نه وایي اگر چې دغه وخت کې سیده عایشه وړه ده کشره ده بلکې پیدام نه ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی شروع شوی هغه چې کله خبره کوي نو د چا په حواله به یې کوي بې شمېره خلق دي چې ای به ورته ویلي دا حدیث مشهور حدیث دی ټول خلق یې وایي هېڅوک د دې نه انکار نه کوي عائشہ ام المؤمنین ده ام المؤمنین د مؤمنانو مور د دې باره کې یو څو څیزونه زده کول پکار دي بعضې احادیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې شو کله سیده خدیجه وفات شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته تصویر د عایشې ښودلی شوی و چې ستا آینده ښځه به دغه دا انتخاب دی د الله رب العزت په د هغې وجه دا ده چې د والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق د هغه ډېرې زیاتې قربانۍ دي دین دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ټول صحابه دي لیکن دوه هغه ته زیات نږدې دي هغې ته مونږ شیخین وایو سیدنا ابوبکر صدیق او سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنهما او شاید په دې بنیاد الله دی له دا مرتبه ورکړې ده چې د سید عایشه په کمره کې دا درې کسان اوس هم د هغې قبرونه هلته کې دي او حدیث کې راځي احد باندې ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې احادیثو کې نور ځایونه هم دي یو کس ولاړ دی بل کس نوې فرمایل هاکذا نحشر یوم القیامه قیامت پر ورځ به مونږ دغه شانتې ژوندي کولی شو یعنی یو خوا به سیدنا ابوبکر بل خوا به سیدنا عمر منځ کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوم بیماره خلق چې لګیا دي او دې صحابو ته کنځلې کوي د دې وس نه چلېږي کنې دی به د دې دواړو قبرونو ډېرې بېزتي کړې وه بلکې خمیني خو خپل کتاب کې لیکلی دي دا زموږ خلک شرمېږي نه دي هغه ته امام وایي څه شي امام دی د چا امام دی خمیني ډېر ګنده سړی دی
هغه خپل کتاب کې لیکلي دی کشف الاسرار کې چې که زمونږ اقتدار راغی په مدینه منوره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې 2 بوتان پراته دي موږ به هغه وباسو. یعنې ابوبکر او عمر ته بوتان وایي او دا زمونږ سنیان دي بې غیرته دی به هغه ته امام خمیني وایي. غیرت هم څه شی دی؟ دینی غیرت پکار دی. صنم اکبر ورته وي 2 غټ غټ بوتان. سیدہ عائشہ ام المؤمنین دا د مور احترام لازمی. منافقین مور دا نه وه ځکه پې هغې یو الزام لګولی. هغه الزام صفوان بن معطل سره د بدکارۍ کولو. قرآن مجید د هغې په صفایه کې نازل شوی فرمایل اولئک مبرؤون مما یقولون. عائشہ او صفوان بدکاری نه ده کړې. دا جدا ده چې پاتې شو هلته کې کشره وه وده خوب پې راغی وده پاتې شوه لیکن هغې څه داسې کار نه دی کړی چې هغې ته مونږ اعتراض وایو. قرآن د هغې په باره کې آیتونه نازل کړي او دې وجې نه دا اتفاقي خبره ده. څوک چې اوس هم وایي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها نعوذ بالله بدکاره وه دا سړی کافر دی. دا ډېر شي خلق دی کتابونو کې لیکلي همدغه خبرې کوي. نو دا زمونږ د ټولو مور داس ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فرمائی اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم. اولا غسیس چې ابتدائی کړی شوی وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی نه هغه رؤیا الصالحه و رښتینې خوبونه و فی النوم په خوب کې. خوب کې به یې رښتینې خوب لیده د مستقبل حالات یا تیر حالات چې کله سړی ویني په خوب کې نو دې ته رویا وایي. دا به 6 میاشتې و. فکان لا یرا رویا الا جات مثل فلق الصبح. نو څه خوب به یې نه لیده مګر خوب به راته سبا په شان د سپینوالي د سبا. یعنی څنګه چې د سبا په سپینوالي کې شک نشته تو دارنګې دا خوب په پوره کېدو کې څه شک نه و. خوب به لیدو. دا صورتحال احادیثو کې راځي 6 میاشتې و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ عمر 30 کاله ده. د 40 کالو چې و نه پیغمبر شو. 14 کاله مکه کې پاتې شو او 10 کاله په مدینه کې پاتې شو. نو 30 کاله شو. او چې کله مونږ کال تقسیم کو په میاشت باندې یو 6 میاشتې او بل 6 میاشتې دې ته ششماهي وایي. نو 100 ششماهۍ پکې جوړېږي 2. کال 12 میاشتې نه چې مونږ وایو 6 میاشتې پکې 100 تله جوړېږي 2 تله جوړېږي. یو 6 میاشتې ورپسې 2 6 میاشتې. نو چې کله مونږ 30 کاله واخلو د هغه ټول پیغمبري نو ششماهۍ او پکې څو شي 6 په دې وجې نه حدیث کې راځي چې رویا صالحه د هغې عمر هغه څومره و 6 میاشتې و. کله فرمایي رویا صالحه د پیغمبرۍ 40 برخه. د خلکو خیال لای د صاحبانو چې ما خوب لیدلی دی نو ما کې ګنده پیغمبرۍ 40 برخه راغله. هغه خپل خوب یادوي مړه. زما خوبونه لومبني چې وو د پیغمبرۍ شروع چې کله کېده نو ششماهۍ په دې کې راځي 40 او زما د پیغمبرۍ حصه چې کله شروع کېده ابتدا نو هغه 40 برخه ده یعنې 6 میاشتې. دا ټیک ده خوبونه کله ویني خلک ښه خلک هم خوب ویني خراب هم ویني. خو دپاره دا ضروري نه چې خامخا سم بزرګ سړي د خوب لیدلي. قرآن وایه تاسو ته پته ولګي د مصر بادشاه کافر او خوب یې لیدی او صحیح و که غلط و؟ صحیح خوب یې لیده. کله سم سړی هغه خوب غلط وویني دا ضروري خو نه ده. د خوب دپاره د ایمان یا د ټایم یا د یو څه یا د بل څه د
د دې څه علامات نشته، دا محض دکاندارۍ دي خلکو جوړ کړي. کله ولیدی شي بس سبا کې ولیدی شي، بل ټایم ولیدی شي. زمونږ خلکو د خوب نه څه شی جوړ کړی، خوب به وویني چې فلانکي ځای کې بابا دی او ما ته هغه وایي چې ما د قبر نه وباسه، خلک مې تنګوي. دا جي خوب دی، دا د پیغمبرۍ شپږ څلوېښتمه برخه، دا د پیغمبرۍ خلاف خوب دی تا چې کوم لیدل. د حدیث خو دغه مطلب نه دی. کله سم سړی غلط خوب وویني. تاسو ټول ځواني تېره کړې ده، ځوانۍ کې به ستاسو احتلام کېده که ونه کېده؟ خوب به م لیده که نه شیطاني؟ سهار به م ورپسې لامبل هم که نه؟ نو دا خوب صحیح و؟ هر خوب نه صحیح وي، نه هر خوب غلط وي. د خوب د پاره د حالاتو د خوراک بنیادی طور د دې ضرورت وي. بلای چې ویونکې تعبیر بیانونکې په خوب پوهېږي څومره، دا د هر چا کار نه، دا لطیف علم دی، باریک علم دی. څومره چې چا کې روحاني لطافت ډېري دومره په خوب ښه پوهېږي. د کومو خلکو چې روحاني لطافت نه یا په خوب پوهېږي هم نه. لکه دا مشهوره ده، یو خوب اکثر الټه خېږي. خوب الټه نه ښیي، پوهېږي نه خوب صحیح. رسول الله صلی الله علیه وسلم باول لیدل الرؤیا سره الصالحه ویلی دي. ټیک ټاک خوبونه، درست خوبونه، غلط بنو فی النوم په خوب کې. وده کېدو په حالت کې به صحیح خوب لیدو او خوب به نه لیدو مګر سهار به څنګه و مثل فلق الصبح، د سبا د رڼا غوندې بالکل سپین. مطلب دا دی چې څنګه د سبا رڼا سپینه وي ښایسته وي، نو دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به خوب لیدو او د هغه ذهن کې به کوم تعبیر راغی نو سهار به هماغه شان کېدل. دا ابتدا وه، دا حالت شپږ میاشتې و. دا ټریننګ دی اصل کې د وحی دپاره تیاری. وحی روحانی څیز دی، تعلق روح سره دی، زړه سره دی. په دې وجه قرآن چې راته نو قرآن فرمایي نزله علی قلبک، قرآن یې ستا په زړه نازل کړی دی. الله چې څوک تیاری یو کار دپاره نو د هغې طریقه دغه یي چې الله یې تیار کړي نو هغه ته بیا د بل استاد ضرورت نه پېښېږي. دا الله تیار کړی. دې ځای نه دا هم معلومه شوه چې پیغمبري چاته الله د مخکې نه دغه تیارو. ثم حبب الیه الخلاء، بیا پسندیده شوه، محبوب شوه هغه ته جدایي. خلوت جدایي ته وایي. هغې زمانه کې خلکو به خلوت غار کې کوه. اسلام کې دا بیا نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی ملو شوی دا غار حرا کې. غار حرا د مکې مکرمې نه ښکاري، چا چې حج عمره کړي او د هغې خوا لتلي نو ښکاري. ختل ورته لږه مسله وي، ګرانه وي، تکلیف یې پکې ډېر بره دی، ډېر پورته دی. سړی چې هغه ووي نو حیران شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دلته څنګه خوت. بله چې هلته شادوګان دي ډېر زیات، نو بعضې خلک لړ شي سامان کېږي د هغې وتښتوي. ډېرو خلکو نه بیګونه تښتولي، چا نه جامې تښتولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غار حرا نه راکوز شوی دی لومبنی وحی نه وروستو بیا غار حرا ته نه دی تللی. مسلمانی زده کوي غار کې عبادت کول زمونږ دین نه دی. ډېر خلک یې پیران ځان ته وایي دا جي پلانکي غار کې چیلې ایستله، دا دین کار یې کړی، دا ګناه کړی. تو چیلې ځای اسلام کې جماعت ته وانتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف تاسو به کوم ځای جوماتونو کې چیله وباسي سړی جومات کې به وباسي. غار کې یا کور کې دغلته چیلې ویلې نشته. غار سور ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی بېشک د 3 شپو دپاره، لیکن د هغې وجه دا وه چې د مشرکانو نه پټېدو. د خپل جاني حفاظت دپاره 3 شپې هلته کړي دي، بیا تللی دی. غارونو کې عبادت کول د مسلمانانو طریقه نه ده.
دا د موږ نه تپوس نه کېږي، خلک موږ نه تپوس کېږي، پلان کې سړي چې کول هغه نه تپوس کوي. دا خلک ډېر کارونه کوي، موږ هر کار ته جایز وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نبی شوی دی نو بیا غار ته نه دی تللی. بس دغه زموږ خبره ده. خلوت کې دا فایده وي، تاسو هم چېرته یو ورځې داسې کوئ چې داسې 10 بجو کې 8 بجو کې مسجد ته راشئ، خیر ده. یو غاړې ته کښېنئ، خلوت دې ته وایي چې بل څوک نه، او ځان سره لږ سوچ وکړه ښکته. سوچ کول، خپل عمل باندې د هغې جانچ کول، دې ته مراقبه وایي. مراقبه وکړه، لږ کښېنه وګوره چې ما د سهار نه تر اوسه پورې څه کړي، او دا کم کارونه چې ما کړي دي آیا د دې په بنیاد باندې زه جنت ته تلو مستحق یم؟ دا د خپل ځان د اصلاح طریقه ده. دې ته خلوت وایي. خلوت دا مطلب نه ځان ته خامخا پرده وتړه، هر ځای کې ته خلوت کولی شي. یو چیله ده، یو خلوت کول. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایل خلوت میں جلوت ہے. یو سړی چې تنهایی کې کینی او ځان سره حساب شروع کی نو دی کې جلوت دی، رڼاګانې دي پکې. دی به د خپل عمل اصلاح شروع کی. زموږ خلقو له دا چل نه ورځي. وکان یخلو بغار حراء، بغار حراء، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلوت کو غار حراء کې. فیتحنث فیه، نالته به تحنث کو. نو تحنث معنی کوي وهو التعبد، او تحنث عبادت ته وایي. دا څنګه عبادت و؟ په دې ذکر قرآن او حدیث کې نشته. چې کله ذکر نه نو سړی خامخا خپل عقلي اسنس غلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بالته یوازې و، او هغه فندي فرمایلی چې ما به داسې عبادت کو. خدا خو معلومه ده چې مکې والا د اسماعیل علیه السلام بچی دي که نه، تر هغه نسل دی. اسماعیل علیه السلام نبی و. د نبی په اولاد کې به خامخا دا ممکن نه ده چې ټول خلکو ته دین نه معلوم، څه نه څه دین موجود و. اگر چې هغې کې شرک ورګډ کړو، لیکن د عبادت څه طور طریقې به وي، او هغه طور طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې طریقه عبادت کو. مشرکان خو الله منه که نه. د خلقو خیال لای چې ګنې مشرک الله نه مني. مشرک الله مني، خو نور ورسره د برخې خاوندان جوړوي. کافر هغه چې الله نه مني. مشرکین مکه کفار نه وو، مشرکین وو. مشرک الله مني، د هغه عبادت هم کوي. د کعبې طواف به کوي، هغې به نکاحونه هم کول، ای به خپل ماشومان هم سنتول، د هغې ګیرې هم وې لوی لوی، د هغې د سر ویښته هم غټ غټ وو، پټکي به یې مول. دا څیزونه د خپل آبا و اجداد نه هغې نه نقل کېدل. ایو پرده کول، ماشومان به یې سنتول. دې نه معلومیږي چې دا خالص کافر نه دي. دی کې د خپل نیکه د اسماعیل علیه السلام سره څه دین موجود و، او د هغې دین په بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس عبادت کو. دا تحنث ته وایي، دا عبادت ته وایي. اللیالی ذوات العدد، دا یو څو شپې و، 2 شپې 3 شپې 7 شپې، ذوات العدد شپو والا، ګڼ تعداد والا، ګڼې ګڼې شپې به تو عبادت کوي. قبل ان ینزع الی اهله، مخکې د دې نه چې واپس ورغی خپل اهل ته. څه مطلب دی؟ لا به ډېرې شپې به عبادت وکړو، د هغې نه وروسته به خپل اهل و عیال راغی. اهل یې څوک دي؟ اهل خدیجه ده. اهل دا سیدہ خدیجه رضی اللہ عنہ. ویتزود لذالک، زاد ویلی شي د سفر خرچ ته. سړی چې او پخوا سفر لته، موږ ته یاد دي، موږ خپل هم دا چل به کوو. ډوټۍ هم کور پخه کړه ځان سره، او هم واچوله څادر کې، رومال کې، ګوتی موتی خو نه وي چا کړه. پخ کړی به یې ځان سره شیشي کې واچوله، وړ کم دی چې به ورسېږم د پخ کړی به یې خپل ګرم کړه، روټۍ به ورسره سړه خوره. دې ته زاد راه وایي.
د عربو ذات دا و چې هغوی به ستوان جوړ کړل، کجورې به یې پکې واچولې، دا د هغوی ذات راهو وچ خوراک و خرابېده ونه. د دې نه معلومه شوه چې سړی سفر لځي نو خپل خوراک ته وړي. مونږ د بازار خوراکونه کوو نو هغې دغه ځای ته ورسېدو چې هېڅ څوک روغ نشته، د هغې وجه دا بازاري خوراکونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې علاج ډېر کم و، خو د هغې ټول ژوند په پرهیز تېرېده. هغه غوړي کوم چې مونږ خورو د عرب نه پېژني، اوس یې غوړې زیات خوري، ټول پړسېدلي دي. خو پخوا به یې دا نه خوړل، وچې غوښې به یې خوړې سرې کولې وې. بس د بازار خوراک نه ولته کې بازار ونه، د خوراک کاک بازار ونه. ویتزود لذالک، او د دې لپاره به یې ځان سره زاد اغوسته. ثم یرجع الی خدیجه فیتزود لمثلها، بیا به خدیجې له راغی. ښځه اهل بیت ده، دا سیده خدیجه له به دی راته حدیث کې هغې ته اهل وي. نو هغې به بیا ورله هغه شانتې زادې راه تیار کړه. به دا هغه روټین او میاشت کې یو ځل به ته هفتې دوه ولخ واپس به راته. حتی جاءه الحق، تر دې پورې چې راغی هغه ته حق، یعنې یو ورځ هغه له حق راغی. وهو فی غار حرا، په داسې حال کې چې هغه په غار حرا کې، د حرا په غار کې چې حق راغی. حق څنګه راغی؟ به سهار کې خیري ووایه انشاءالله چې حق څنګه راغی، سیدنا جبرائیل څنګه راغی، په کوم شکل کې راغی، او څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کلام وکړو. اقول قولی استغفر الله علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. فجاء فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. الوی حدیث تے حدیث د بدء الوحی، د وحی ابتدا څنګه شوی و. پرون ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د سروازو د پاره غار حرا ته تو التوی عبادت کو، تحنس به کو، ځان سره خپل زاد راه وړو، او چې هغه ختم شنه واپس براته. نو اوس فرمایي چې یو ورځ اغلا یو ملک راغی، حتی جاء الحق وهو فی غار حرا فجاءه الملک. موږ چې ورته فرشته وایو، عربی کې هغه ته ملک وایي، جمع راځي ملائکه. موږ یو ته ملائکه وایو، غنو ته ملائک وایو کنه. عربی کې یو ته ملک وایي او غنو ته ملائک وایي. فقال اقرأ، ناغراتو ویل چې اولولخ. راتلو سره ویلی دی ورته اقرأ لولا، ناغه ویل ما انا بقارئ، زه لوستونکی نه یم. محدثین دلته کې یو اشکال پیش کی، او اشکال حقیقتا نشته ده هم. هغه دا چې یو سړی ناپوهی لوستلی نه کړی، او زه هغه ته ووایم چې ما پسې لولا، نو ما پسې خوا لوستی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جواب چې اقرأ اولولا، د دې څه مطلب دی چې ما پسې لولا او که د څه څیز نه ولولا. سوال دی، امین امی سړی هغه نه چې څوک مخکې سبق وایي نه ورپسې ویلی شي، قرآن ته مخکې وایي نه ویلی شي،
سوال لای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جواب چې ما نه بقارن دا خو د اقرا سره وی مناسب نه دی. جواب لیکي محدثین چې مستدرک د امام حاکم کې یو حدیث ته اگرچہ حدیث په سند کې کلام شته لیکن دا لیکلي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دیباج په یو کپړه کې ریخم یو کپړه کې قرآن مجید لیکلی و هغه ورته مخې ته چې اقرا د دې نه ولوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زه لستونکی نه یم، یعنی ما د چا نه سبق نه دی ویلی، ما لستل نه دي کړي. دا حدیث خو ضعیف دی بېشک، دا ځای حل کوي لیکن موږ ته یو بل اشکال هم پیدا کوي. هغه اشکال لای چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه وروستو د کاغذ نه یا د لیکلو نه لوستل به کولی شو؟ بل سوال یې پیدا کړ. د دې وجې نه ښه دا ده چې مونږ د دې تفصیل نه کوو، د دې علم الله ته وسپارو. هغه حدیث که صحیح وی نه بیا مونږ په هغې ټینګار کړی وی لیکن هغه صحیح نه دی. اقرا اولولا قال ما انا بقارن، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زه لستونکی نه یم، ما سبق نه دی ویلی. بعضې خلک په دې خوشحالي چې سبق خو پیغمبر هم نه دی ویلی نو خیر د ما هم نه دی ویلی. بعضې داسې کمقلي هغوی وي دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سبق به نه وی. پاگلان دي دا دې کې چې کومه بنیادي خبره ده په هغې خلک پوهېږي نه. هغه دا ده چې که بالفرض رسول الله صلی الله علیه وسلم لا لیکل لوستل ورتلې نو بیا به د خلکو شک نور هم ډېر وی چې دا خو لیکا پړه سړی د پیغمبرۍ دعوی کړې ده، کتاب د ځان نه لیکي، قرآن د ځان نه لیکي، دین د ځان نه بیانوي. چا نه سبق ویلی نو سوال به قوي وي بیا چې او دی خو چا شاګرد پاتې شوی دی نو هغه الله بالکل امي په دې وجه کو چې دغه سوال پیدا نه شي، چې خلک پوه شي په دې چې دا قرآن د الله کلام په دې دی چې دی بني آدم خو چېرته سبق د چا نه دی ویلی. نو هغې زمانه کې اسکول مدرسه مکتب او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم د زده کړې لپاره د ملک نه چېرته بهر تللی دی. د هغې سوال د رفع کولو لپاره الله خپل رسول داسې ولېږه چې هغه امي و. امي هغه چاته وي چې هغه لوستل نه یې کړی. زمونږ خلک انپړ او جاهل یو شانتې ګڼي. رسول الله صلی الله علیه وسلم جاهل نه دی، جاهل ځان له خبرې. لکه زمونږ خلق چې انپړ پاتې شي سبق نه وي جاهل پاتې شي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم سبق چانه ویلی نه دی، خدای باوجود د ټولې دنیا استاد دی. ونن د چا جاهل کېدل یا انپړ کېدل دا عیب دی، دا سنت نه دی. خو د الله رسولو الله به هغه له تعلیم ورکو، هغه نه وروستو الله بل چا له تعلیم نه ورکوي ځکه بل څوک نبي نشته دی. فجاءه الملک فقال اقرا، ورته ویلوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انا بقارن، زه لوستونکی نه یم. د سیدنا عبدالله بن مسعود حدیث کې راځي صحیح بخاري کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل ولیده په خپل اصلي شکل کې، د هغه 600 وزر وي، له 600 جناحا، 600 وزر وي. په دې پورې خلک خاندي چې دغه وخت کې سړی وزرې شماري. یو سړی چې منکر شي اصل کې د یو څیز نو بیا په هغې کې څه نه څه نقطه ګوري. دا حدیث ولې صحیح نه دی؟ په دې وجه صحیح نه دی چې دغه وخت کې به څوک وزرې نه شماري. دې ته مړه تخمین وایي. سره تا ته یو سړی وي جنازې کې څومره خلک وو، ته وایي یاره 200 به وو، چا شمېرلی نه وي او نه دا ضروري دی چې 200 شي، دا کمېدی هم شي سوا کېدی هم شي. خو دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې 600 وزرې وي، بس ټیک ده.
مطلب کثرت دی او که بالفرض دا نمشي ثابت نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ته په نقصان نه ورسي. ما نه بقارئ زلستون کې نیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی فاخذنی زیونی ولم فغتنی مال زور راکو سینې پورې جو کم زور راکو حتی بلغ منی الجهد تر دې پورې چې ماته ډېر تکلیف ورسېد دومره زور راکو چې چجې مې خوږ شو. دا تکویني امر دی په دې مونږ نه پوهېږو چې دې کې څه مقصد دی. دا یو ځل نه کېږي دا کار 3 ځله کېږي. داسې شی نه زموږ تجربه کې دا نشته. دا تجربه کې د انبیاو راځي. مونږ انبیا نه یو ځکه مونږ په دې څه پوهېږو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله خپل نبی جوړو نو په دې هغه پوه شوي مونږ نه پوهېږو. ډېر شي کارونه داسې چې په مونږ نه پوهېږو. ثم ارسلنی بیا زه پرېښودم نو ماته بیا ویل اقرا لله نو ما ویل ما انا بقارئ زه لوستونکی نه یم. فاخذنی فغتنی الثانیه نو زه یې ونیوم او دویم ځل یې هم زور راکو حتی بلغ منی الجهد تر دې چې ماته بیا ډېر تکلیف ورسېد. بیا زه پرېښودم نو ماته بیا وویل اقرا لله نو ما ویل ما انا بقارئ زه لوستونکی نه یم. فاخذنی فغتنی الثالثه نو زه یې ونیولم او دریم ځل باندې هم زور راکو. ثم ارسلنی بیا پرېښودم فقال نو یې ویل اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا لومبنی وحی ده. په دې لومبنی وحی کې څه تعلیم دی؟ مونږ چې وګورو لومبنی وحی ته خپل حال ته وګورو ډېر افسوس راشي. اقرا بسم ربک لومبنی حکم کم چې الله خپل رسول له ورکړی دی هغه لوستلو دی. لوله علم حاصل که. زمونږ خلک د علم خوا کې نه تېرېږي. دی یو څو کسانو ته پرېښي دا طالب استاد دی دا عالم دی دا کار دی. زمونږ بچي به چېرته دي هغه انګریزي زده کوي یا زمونږ بچي هغه به صرف تجارت کوي. دین به څوک وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لومبنی حکم د مونځ روژې زکات نه دی لوستل دی. علم حاصل کا اقرا علم حاصل کا. خو علم چې حاصله دنیاوي علوم هغه هر څوک کوي. انګریزان هم دنیاوي علم کوي. ته ناروا نه وایو حرام نه دي لیکن هغه د خېټې ضرورت دی. هغه هر څوک کوي. کم چې د آخرت ضرورت دی نه څوک نه کوي. دا ټول سوزونه که سړی قرآن کوي که سړی حدیث کوي که سړی دین بل چاته بیانوي که تبلیغ کوي بل څه کوي بل څه کوي بل څه کوي د ټولو بنیاد به په څه وي؟ په علم باندې. علم د ټول نه مخکې دی. اقرا ولله بسم ربک په نوم د خپل رب. یعنی ماشوم هغه چې کله مونږ کینو سبق ته هغه د اول بسم الله شروع کړي. زمونږ ماشومان د ابتدا نه ABC زده کوي. د انګریزۍ سره زمونږ مخالفت نشته د هیڅ ژبې سره نشته. خو دا مونږ مرعوب یو یریږو د هغې خلکو نه. دا مرعوبیت دی. زمونږ خطو کې دعوت په انګریزۍ کې دی. زمونږ ټولې خبرې اترې دا په انګریزۍ کې. لوی لوی ادارو کې چې خلک خبرې کوي اردو کې او پښتو کې به خبرې کوي 200 ټکي پکې د انګریزۍ استعمال کوي. دا مرعوبیت دا کمال نه دی. زمونږ خلک دا کمال ګڼي. ته وایه 2 ټکي عربي پکې مو وایه ته مسلمان یې. پکار دا چې مسلمان له عربي ورځي ځکه د پیغمبر عربي وو د هغه حدیث عربی کې دي د الله کلام په عربی کې دی. د عربی خوا کې هم نه ورتېږي. عربي سره مینه وکړئ دا زده کول پکار دي.
لومبنی وحی کې د دین د علم د تعلیم او د تعلم د دې حکم دی تاسو د کول پکار دی ماشومان دې طرف ته راوستل پکار دی بسم ربک الذی خلق هغه رب چې هغه خلقا پیدا کولی کړي دي مخلوق پیدا کړي دې کې سوې دې کې دوه خبرې دي یو دا چې الله رب العزت د انسان خالق و مالک دی خالق و مالک دی دویمه خبره دا چې څنګه هغه د انسان د دنیوي ژوند لپاره اسباب پیدا کړي دي او د اخروي ژوند او د روحاني ژوند لپاره الله خپل دین را لېږلی خوراک کا کې او سړی کوي او په نور څه نه پوهېږي نو په دې کې او ځناور کې اوس فرق نشته زناور خوراک کا کوي زمري خوراکونه کوي اعلی نه اعلی زناور رانیسي او خمرېداري خوري غټ میان لګي واړه میان خوري لکه د ژوند مقصد دای چې انسان خوراکو کی او اسکاکو کی او باتروم ته لاړ شي واشروم ته لاړ شي او زناور هم کوي د انسان او ډنګر په میانځ کې بنیادی فرق دا دی چې انسان پوهیږي په دین باندې دا دین سمجھ چې نه لري په دې نه خلاصېږي سړی چې زه عالمانو سره کښېنم ستا هم څه فریضه ده که خلق الانسان من علق پیدا کړی د انسان من علق علق د وینې ټوکړی د غوښې ټوکړی علق اقرا وربک الاکرم لولا ستا رب اکرم دی ډېر عزتمند دی دې کې اشاره ده چې که تا د رب کلام ولوستو نو تعالی هم الله کرامت درکړي عزت په څه شي کې دی دا مال و دولت کې نشته عزت په نسب کې نشته دی عزت په ډېر عمر یا په کم عمر کې نشته دی عزت د انسان په ښکلا کې نه دی عزت اصل کې دی بنیادی طور د الله په دین کې سیدنا عمر به فرمایل مونږ د دنیا په مخ ذلیل قوم مونږ ډېر کړه د دې وضاحتونه کړي دي ذلیل قوم عربو هغه وی الله مونږ له عزت راکړو په قرآن باندې او په دین اسلام باندې عزت یې راکړل اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم هغه رب چې هغه د قلم په ذریعه باندې ښودل گئی قلم بنیادي څیز دی چاره چې لوستل نه لیکل نه ورځي هغه لوستل نشي ورتلی زمونږ ډېر شي عالمان دي ډېر شي په سوونو زرګونو د هغې سینه کې ډېر زیات علم دی دماغ کې ډېر لوی علم پروت دی لیکن بیچارهګانو عصري علم نه دی ویلی لیکل نشي کولی چې مړ شي نو د هغه علم هغه سره قبر ته لاړ شي دا کمی پاتې شوی علم د هغې د زده کړې دپاره لیکل ضروري دي رسول الله صلی وسلم به فرمایل احادیث لیکئ علم لیکئ د علم خبرې لیکل پکار دي ځکه د انسان دماغ کمزوري دي یو داسې وخت په انسان راشي د بوډاپې چې دی ګډوډېږي چې د سره خپل لیکل موجود پراته وي نو بیا کار سمي علم بند کوي بالکتابه الله علم ورکوي د قلم په ذریعه ورکوي یا علم د غوږونو په ذریعه د غوږ په ذریعه چې کوم علم راشي هغه ټیک د کوپړی کې وایي لیکن دا یېرېدی شي او کوم علم چې مونږ ولیکو دا نه یېرېږي دا معاملات چې کله وشي زمونږ د خلکو انتقال وشي نا کاغذ پروت دي که نه د هغې څه فایده وي د هغې فایده دا وي چې که سبا څوک په هغې باندې دعوه وکړي چې زما دی نو خلک دستاویز روباسي چې دا زما دی ها دا لیکلو دغه فایدې قرآن مجید دا هم فرمایي چې کله تاسو قرض لین دین کوئ نو هغه لیکئ ها سبا ورته سړی انکار وکړي ستا هم تجربه شوي قرض به یې چاله ورکړي بیا ورته څه وایي د چا په مخ کې یې راکړی
نو پکار دی چې که ته یو کال لپاره شپږو میاشتو لپاره یوې میاشتې لپاره څه قرض ورکړې نو هغه ولیکه هسې لیکل نه کاته هسې مه جوړه وشهدو شهیدین من رجالکم په هغې 2 کسان ګواه وکړه کله به تا کاته لیکلي ته به صحیح وی او سړی چې راشي وایي نه ما خو درکړي تا نه دي کټ کړي د دې جګړو د خاتمې لپاره ښه طریقه دا ده چې انسان جانبینه ګواهان موجود دي لیکنو ګڼې فایدې دي د تاریخ مستقل فایده الذي علم بالقلم هغه چې تعلیم یې ورکړی دی ښودنه یې کړې ده په قلم او علم الانسان ما لم یعلم دلته کې د قلم ذکر ولیکئ مفسرین لیکي دی کې اشاره ده چې عام خلک به په قلم باندې زده کړه کوي لیکن ته په قلم زده کړه نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي تا ته مونږه بغیر د قلم نه لیکل ښیو لوستل به درته ښیو یعنې ته به امام د قوم ته به نبي ته به رسول علم الانسان ما لم یعلم او انسان ته دا غسیز تعلیم ورکړی دی چې دی پې نه پوهېدو انسان دلته څوک مراد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې آیت کې موږ ته څو خبرې معلومې شي دا لومبنی وحی ده لومبنی وحی کې لومبنی خبره څه شی دی لوستل دویمه دا ده چې الله خالق و مالک دی بل څوک خالق و مالک نشته بل لا چې انسان ته احترام او عزت ملاویږي د لوستلو په بنیاد د علم په بنیاد زموږ ملک کې دا نشته دی دلته انسان ته عزت په لیکلو او په لوستلو نه ورځي زموږ په ملک کې د ټول نه کمزورې سړی هغه دی چې ښودنه کوي د بچو استاد وي او بار ملکونو کې د ټول نه زیات عزت استاد له ورکړی شوی د استاد چې عزت نه کوي نه زموږ په شان قوم زموږ خو نه د جومات د استاد څه احترام شته او نه د عصري علومو د ذلت یو وجه دغه هم ده بهر ملکونو کې کم خلک چې استادان وي هغه غټو غټو عهدو باندې نو د هغې د تعلیم او تعلم د هغه د زامن او تعلیم او تعلم ذمهداري حکومت اخیستې ځکه یو سړی په غټ پوسټ باندې خو د خپلو بچو تربیت نشي کولی زمونږ دغه څیز نشته دی مونږ کې کامن سینس عام شعور موږ نه لرو مونږ یو سړي نه خپله فایده خو اخلو لیکن هغه لا یا د هغه اولاد د څه فایده نه ورکوو دا ټولې غلطۍ دي زموږ او داسې واقعات شته دی چې کله یو استاذ باندې خلکو څه دعوه کړې ده چېرې ده څه وایلیشن کړی دی تیز رفتاري کړې ده په هغه پرچه کټ شوې ده او چې کله هغه تللی دی عدالت ته او هغه نه تپوس کړی شوی چې ته ولې چاختلی هغه وی زما د کلاس ټایم خرابېده ټول پاسېدلي او اعلان یې کړی چې استاد چې کوم دی دا په کوټ کې دی عدالت کې دی د استاد احترام دپاره خلک دومره پاسي او چې کله هغه تیز رفتاری باندې تو د دې دپاره چې کلاس ټایم ته خراب نه شي نو هغې ورته ویل دا تا جرم نه دی کړی دا تا د قوم خیر لټولی دی نن کې استاد بالفرض د قوم سره څه خیر هم کوي نو خلک هغه په ډېر بد نظر ګوري هغې له به عجیب و غریب تعویلات کوي طریقې به ورله ګولي او شرموي نو بهرکیف استاد هم خپلې ذمهدارۍ پېژندل پکار دي خلقو هم پېژندل پکار دي چې د استاد څه حیثیت تعلیم او تعلم د دین طالب علم او د دین ښودونکی دا دواړه ډېر غوره دي الانسان نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی موږ ته دا وښودله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی نن دې ملک کې بلا شی خلک شته دی هغوی کمال دا ګڼي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انسان نه وایي هغه د بشریت نه بار کړی دی بشر نه جی قرآن وی انسان ہوتا ہے بشر نه بشر او انسان یو څیز دی دا لومبني پنځه آیتونه دي دا نازل شوي فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیتونو سره واپس راغی یرجف فؤاده دا هغه زړه رپېده
ولې رپېدو؟ یو خدا وه چې سړی جبرائیل په خپل اصل شکل کې وګوري نو څه حال وي؟ دا خو موږ لیدلی نه دی. په موږ باندې که بالفرض چېرته یو حبشي انسان هم پېښ شي تک تور په یوازې والي کې، موږ به څه وایو؟ نو یو داسې ملک چې د هغه 600 وزري او هغه د اسمان او د ځمکې طرفونه ټول پټ کړي په هغې باندې، په هغه شان حال کې سړی وویني، په هغه به څه تېرېږي؟ د یېرې یو وجه دغه ده چې دوه مختلف جنسونه دي. موږ خو تصور هم نشو کولی چې ملک به څنګه وي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو ولیدل. او دویم دا چې دا کوم هغه زور ورکړو او یا زور د ملک په خپله وایي بلغه من الجهد، ما ته ډېر تکلیف ورسېدو. یو حدیث کې راځي ما ویل چې زما پختی به ماتې شي، دومره زور یې راکړه چې ما ویل زما پختی به ماتې شي. او دریم دا چې دا کم کلام یې ورکړه وحی اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، په دې هغه څوک پوهېږي چې په عربۍ پوهېږي. مونږ د قرآن په زور په دې نه پوهېږو چې مونږ له عربي نه راځي. چله چې عربي ورځي نه د قرآن په زور پوهېږي چې الله څه مطالبه ده. خو دا وجه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته نو یرجف فؤاده، زړه یې رپېده. فدخل علی خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها، نو لاړ دی سیده خدیجه چې د خویلد لور ده. دا خدیجه نه دی، خدیجه دی، د خیز ور دی، دال زیر دی. خدیجه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبنۍ ښځه ده. دا ښځه د دوو خاوندانو نه کونډه وه، یعنې دوه خاوندان یې مړه شوي وو. د دې دریم خاوند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا سنت نه دی، دا خلکو ته نه دی معلوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول کارونه د هغې کې اتباع پکاري. زمونږ خلک که بالفرض روندارې کونډې شي نو هغې سره د نکاح چې ورته ووایي نو نه د هغې وروڼه هغې ته پرېږدي، نه یې پلار پرېږدي، او نه د ده ښځه هغې ته پرېږدي. کونډې ختمول پکار دی. په دې معنی چې کومې برایۍ پیدا کېږي نو هغې باندې خلکو سترګې پټې کړي. د کونډو نکاح کول پکار دی. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، د دې خلکو نکاحونه کوي. او بله دا چې خاوند د ښځې سهاره وي. ښځه یوازې جما لپاره نشي کولی. باید زنانو سره نکاح د دې لپاره وکړی شي چې هغه د انسان دپاره جایز شي، نو انسان د هغې خدمت کولی شي کوم چې د خاوند نه بغیر بل څوک نشي کولی. خو د دین خو سمج نشته، نه زموږ سړو کې شته، نه زموږ ښځو کې شته. دغه شان زنانه یې هغه بیا عجیب و غریب حرکتونه کوي. نکاح چې وشي نو ښایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت چاته نه معلوم چې یاره زه هم د یوې کونډې سهارا جوړ شم. پردۍ ښځې له خو ګوتې نه شي وړی، خو چې ستا ښځه شي نو بیا هغې له اوږه هم ورکولی شي او د هغې خدمت هم کولی شي. نو دا کمزوري ده زمونږ، د علما هم ده، د عوام هم ده، د زنانو هم ده. د دوو خاوندانو نه کونډې ښځې سره به څوک نکاح وکړي؟ دلته د یوې ښځې سره نه کوي. دا د ایمان دعوې پرېږدی، داسې غلطې دعوې دي. د مینې دعوې هم پرېږدی، عملاً ثابت کړئ. شاعر وی کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور. د کولو وفاداری جدا ده او د خولې وینا جدا ده. مینا چې کومه عملي نو د هغې پته ولګېږي. نو سیده خدیجه ته لړولې. قرآن فرمایلی دي الله د نارینه د جنس نه ښځم پیدا کړې ده. دا نارینه او زنانه انسانان ولیدي لیسکن الیها، دې لپاره چې خاوند د خپلې ښځې سره سکون حاصل کړي. خاوند ته تکلیف ملو شي د هغې د سکون ځای د هغه ښځه ده. خاوند او ښځه پکار دی چې دې کمره جدا وي. نو زمونږ څه خو غریبي هم ده او څه خلک ځان له یو پښتو یې جوړه کړې ده چې نه جي زه به ښځې خوا کې نه کښېنم. عجیبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر له تللی و،
د سیده خدیجه سهار ورک شوی خلک یې څارو ابوبکر صدیق ته ګیلې لړه چې ستا دا لور مونږ هر وخت یې څارئ ابوبکر صدیق چې لاړ د سیده خدیجه په جولای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پروت وګدو سیده عائشہ په جولای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پروت وګدو دیکھو خو عیب نشته صاحب دی پکې سړي خپله ښځه ده دیکھې سړي خو د ښځو سره د نارینهو یوازېوالی د خپلې ښځې سره دی که څه عیب خو نشته داسې تکلیف راشي نه پکار دی چې ښځه او سړی جدا کړی شي لیسکن الیها سکون راځي د سړي سره د سړي خپلې ښځې سره نو سیده عایشه فرمایي چې زه خپل پلار په دې تشو کې ووالم داسې په ګوتو یې ووالم هغه وایي که ما سره دا یره نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویښ شي نه شاید چې زه خوځېدلی خو ما ځان کلک کړی د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب پوره شي دا حدیث موږ ته نه وایي څوک ولې جی دا بې حیایي ده گپ مه لګوئ کم کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی د بې حیایي نه کولی نه شئ ځان لم په زوره حیا راوسته په زوره خلک حیا نه راولي کوم چې ضرورت دی ضرورت دی ښځې سره د نارینه د خپل خاوند سکون راځي خدیجه رضی الله عنها سره سکون راځي د خدیجه ته یې وویل ټوله خبره یې وکړله اوی فرمائے لغے تا زملونی ما پټ کا انسان چې ویری کمبل را باندې واچو زملونی ما پټ کې فزملوه ناغي پټ کو حتی ذهب عنه الروع تر دې چې یره تلاړه یره راتل لا صعب نه ده سړی یریږي د حالاتونو وړاندې سوشي او بسار کې شروع وایي فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب د بدء الوحی حدیث نیم ویل شوی کوشش کوو چې نن دا واقعي نیم خلاص شي حدیث تر دې ځایه رسېدلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لومبنی وحی راغله نو هغې نه وروسته هغې سیده خدیجه له راغله ویې فرمایل زملوني ما پټ کې هغې کمبل واچو حتی ذهب عنه الروع بنی آدم چې ګرم شي لږ ارام وکړي نو بیا لږ تسلی باندې شي دا فطري طریقې دي د ارام کولو نو بیا هغه خدیجه ته فرمایل هغې ته یې پوره خبر ورکړه ویې ویل زه په خپل ځان یېرېږم تر دغې مونږ ویلو حال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل نو خدیجې وویل کلا والله ما یخزیک الله ابدا دا ګوره مسلمانۍ حال یې نه دی لیکن خدیجه په دغه وخت کې قسم د الله د نوم خوري والله لا یخزیک الله ابدا ما یخزیک الله ابدا تاسو خپلې مسلمانۍ ته مو ګورئ چې زموږ خلک قسم د چا د نوم خوري پیدا شوی په اسلام کې لوی شوی په اسلام کې او چې قسم راشي نو که د پیر بابا د نوم خوري او که د لوی ځوان د نوم خوري دا زموږ مسلمانی ډېره کمزورې مسلمانی ده
دغه وخت کې اسلام هغې ته نه دی معلوم، لیکن کمزور دین چې دی نو هغه دا دی چې هغوی به قسم د الله د نوم خوړ. دا کتاب ما نه یې لیکلی، نه دا حدیث ما جوړ کړی، خو زمونږ خلک څه خبرې ته سوچ نه کوي، لګیایي په منډه منډه باندې. ډېر خلک دا حدیث وایي، لیکن دا استدلال یا دا فهم څوک نه پیدا کوي دلته کې چې دې نه معلومه دا شوه چې قسم به د الله د نوم خورو. او بل لا چې هغه کمې خبرې کوي رستو، نو هغه خبرې دي چې هغه انساني اخلاق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه مخکې څنګه و، نو دا د هغه د کوروالا بیان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې دا رسول نو د هغه اخلاق څنګه و، د هغه عادتونه څنګه و. د مشرکانو یو قول به رستو انشاءالله حدیثو کې راشي چې کله کعبه جوړېده او اختلاف د خلکو چې فیصله به څوک کوي، نو فیصله دا شوه چې سار څوک وختي راشي نو هغه به فیصله کوي. ټول نه مخکې چې څوک راغی حرم ته فیصله به هغه کوي. کسان کوم چې د جرګي و ناستو هغوی کتل ټول نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، و د هغوی خبره څه وه، هذا جاءنا الصادق الامین، موږ ته هغه سړی راغی چې رښتینی دی او امانتدار دی. مطلب دا دی چې قریشو مشرکین مکه رښتیا پیژندل، امانتداري هم پیژنده. دا دوه بنیادي څیزونه دي، د انسان انسانیت په دې کې ښکاره کېږي. دروغجن سړی انسان نه دی رسره، او بددیانته سړی هغه هم انسان نه دی. دا د هغې حالات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې. زمونږ خلکو کې اخلاق پوټې هم نه وي. د اخلاق دې ته وایي چې یو سړي ته په دروغه د چای ست کوه چې راځه مونږ کره چای وڅښه، هغوی نه مهرباني. دا څه اخلاق دي؟ اخلاق دا وي چې سړي د هغه مالي معامله سمه وي، او یو انسان سره چې وعده کړې ده نا وعده پوره کوي. د دې نه بغیر انسان انسانیږي نه. مسلماني خو لرې څیز دی، انسانیت هم دا نه دی. د اسلام ټول زور چې کوم دی په اخلاقو دی، چې د انسان ظاهر او باطن یو شانتي، بل سره د رویه سمه وي، د ورورولۍ. که یو سړی هر څومره عالم فاضل دی، مجاهد دی، زکات ورکوونکی دی، خرچ کوونکی دی، لیکن بد اخلاقه دی، د ده نه هېڅ نه جوړېږي. د اخلاقو برتري خلک حدیث کې زده کوي. دې کې چې کوم اخلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي دا ځان کې پیدا کړي. خدیجه وفرمایل کلا والله نه سوال نه پیدا کېږي. خشیت علی نفسی والا جمله صحیح نه ده، یریږه مه په ځان. الله گواه دی ما یخزیک الله ابدا، الله به تا چېرته نه خفه کوي، نه به دې رسوا کوي. ته خوش اخلاقه سړی، دا ذهن جوړوي غلط. یو انسان خوش اخلاقه دی مشکلات راځي، دی دې ټینګ شي په خپل کار باندې، الله به سلار کولو کي ورته تا بولې نه رسوا کوي. انک لتصل الرحم، وجه یو دا ده چې ته د رشتې خیال ساتې، رشته پالې. رحم هغه ځای دی کم ځای کې چې ماشوم جوړېږي، د مور په خېټه کې. مونږ ټولو هلته وخت تېر کړی. رحم کې صرف آدم علیه السلام وخت نه یې تېر کړی، او د هغه بیبي حوا وخت نه یې تېر کړی. نور خو عیسی علیه السلام پلار نه، لیکن د هغې باوجود هغه هم رحم کې وخت تېر کړی. فحملت، قرآن فرمایي ټول انسانان د مور په خېټه کې ساتلی کېږي. هغې ته رحم ولې وایي؟ په دې وجه ورته وایي چې د هلته نه کومه رشته جوړه شي ناپخه رشته وي، او د هغه ځای نه چې کوم کسان پیدا شوي نو هغوی به یو بل باندې رحم کوي. زمونږ خو دوه وروڼه دي، د هغوی یو بل سره الیک سریک نه وي، کله په ځمکه جنګي، کله په کور جنګي. ته رحم به یې پېژنې؟ ستا په حج به څوک څه وکړي، ستا په عمره به څوک څه وکړي، ستا په تبلیغ او په قرآن او په حدیث به څوک څه وکړي.
ضرور خلق خیال ساتي غلطی راځي بېشک زموږ د خلکو مسله ده چې دوی ما سره زیاتی کړې د زیاتي دا مطلب دی ته رشته کټ کړې زموږ د خلکو خپل دین دی خپله مرضي ده هر چا چې دین قبلي که نه قبلي ځان له یو تشریح جوړوي لتصل الرحمه حدیث کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ته د رشته دار خیال ساتي او هغه ستا ساتي دې ته خو صله رحمي نه وایي دا خو بدل خلاصول دی د رشتې خیال ساتل دې ته وي چې یو سړی ستا خیال نه ساتي او ته د هغه خیال وساتي دې ته د رشتې خیال ساتل زمونږ خلک عدل بدل کوي نو دی وایي دا ما ښه کار کړی دا هېڅ ښه کار نه دی دا خو بدل خلاصول دی یو سړی ما سره ښه کوي زه به هغه سره ښه کوم پیغمبر خدا نه وایي د دې وجه نه د هغه حکم دا دی چې یو سړی تا سره خیانت کوي ته به هغه سره خیانت نه کوي یو سړی که تا سره رشته پرېږدي ته به ورسره نه پرېږدي یو سړی که ستا نه مال خوري ته به ترې نه خوري زمونږ خو ټول دغه کار دی بوته کې مال نیولي دا ولې زما پلان کې ځای کې پیسې خوړلي دا مسلماني نه ده دا د خلقو خپله مسلماني ده کوم اسلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړی دی په هغې کې داسې ځونه نشته هغه زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي لتصل الرحم تصل رحمی کې د رشتې خیال ساتي حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رحم د خپل عرش د پای خاص پای باندې تړلی ده موږ پوهیږي څنګه پای ده څنګه عرش دی موږ پسې پوهیږو او سهار او ماښام هغې بچهدانۍ سره رحم سره خبره کوي هغه دا دی چې من وصلکې وصلته څوک چې ستا خیال ساتي زه به هغه ځان ته نږدې کوم او د هغه خیال به ساتم ومن قطعکې او څوک چې رشته پرې کوي قطعته زه به خپله رشته هغه سره پرې کوم جواب چا سره یې نو ټیک ده بس عذرونه دې پیش کړي خپل چې ما سره دا چلو کو ما سره دا چلو کو کوي به ظرف کې چې صحیح هغه ته تویدل پکار دی یو لوښي کې چې خلکو اوبه اچولي د هغې نه پی نه تویږي او کوم لوښي کې چې خلکو پیشاب اچولي د هغې نه پیشاب تویږي دا پته ولګي د انسان د مسلمانۍ چې څومره مسلمان ده چې کله تکلیف راشي نو د هغې لومبنۍ خبره وکړه وتحمل الکل او بوج پورته کې هغه چا سره چې کمزوري بوج پورته کول دې ته وایي چې یو بني آدم دی سړی دی ښځه ده بوډا ده بوډی ده ماشوم دی څه شی وړي وړی نه شي ستا کار دا دی چې تا هغه اوچتی هغه ورسره وړی دا اخلاق نن انګریزانو کې شته کوم خلک چې د انګریزانو ملک کې پاتې شوي هغوی ته دا اندازه شته لیکن مسلمانان زه خو که پلار هم ټیټ را روان نو دی دا خوښي ښه پلار به یې بوج په سر کړي ټیټ به را روان دی چې وویني نوسې یې م وویني چې نیکه را روان ده وي زه وړي به ده ځان له کار کتله ځان له کار کتلی که تا له څه کوي خو عمرواله دی دا بد اخلاقۍ دي او دا د هغې وخت اخلاق دي چې لا رسول نه دی هغه یعنې دا خو د وحی نه مخکې خبرې د پیغمبر د دې تعلق رسالت سره نشته د دې تعلق انسانیت سره بیا هم خلک وي اسلام کې څه اسلام کې چې څه دي هغه تعلید نه دي وتکسب المعدوم معدوم هغه چاته وایي چې د هغه څه نه وي څوک یې نه وي تکسبو معنی خدمت کول امداد کول یو سړي سره پیسه نشته دی مال نشته دی دولت نشته دی زمونږ خلک که مالدار وي نو هغوی ما فرض کړي دي خپل زکات مې ورکړی زکات مسله نه ده حدیث کې راځي ان فی المال حقا سوى الزکات په مال کې د زکات نه علاوه هم څه حق وي څه خیر خیرات کوي خلک یو سړی دی هغه زکات ورکړی دی بالفرض او چم کې ګاونډ کې یو سړی مړ شو هغه کفن هم نشي اچولی د هغه وارثان په هغه باندې نو دا سړی به څه وي چې ما زکات ورکړی زه نشم اچولی کفن تکسب المعدوم
معدوم هیڅ څوک عدم دی، بس هیڅ نه څوک شته نه ورسره دولت شته دی، نو ته د هغه کار کوې، د هغه خدمت کوې، کار ورله روان یې. وتقر الضیف او میلمه د میلمه دوستي کوې، میلمستیا کوې. دا به اخلاق دی. د بار نه څوک راشي موږ ته هغه وخت یاد دی چې د خلکو به جنګ و چې میلمه به زه بوځم. او اوس خلک وویني جومات کې څوک مسافر شته دی، نار سړی پټ پټ کېږي، دا ته بې غیرتي ده. پټېدل نه دي پکار، څه چې ای کور کې بس راوړه کېږي د هغه مخې ته، مسافرۍ کې خلک هر څه خوري. تقر الضیف، قراء الضیف، دا د انسانانو خوی دی، میلمه دوستي، میلمستیا. وتعین علی نوائب الحق، نوائب د نائبه جمع دی، مشکلات وي، مصائب. او د حق په سلسله کې چې کم مشکلات راځي په چا باندې، نو ته په هغې کې امداد کوې. یو سړی دی مظلوم دی، چا دې پیسې نیولي، ته د هغه سره ودرېږې، ته له خپلې پیسې ورکړه. جنګ منګ نه دی مطلب، منت کوي خلک چې دې سړي تا سره کوم حق دی دا ورکول. دا اخلاق دی، دې باندې زور دی د قرآن و حدیث. لیکن مونږ په دې یې رګي چې بس ما خو کلمه ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله، او د نور عمل ضرورت نشته، به جنتي بس سپین باز یم چې څه کوم به آخر کې به توبه وباسم. دا د شیطان هغه دوکه ده مونږ له راکوي. زمونږ عقیده ده چې مسلمان کله په لا اله الا الله محمد رسول الله مړ دی، په دې عقیده مړ دی جنتي دی بېشک. لیکن دا خو مطلب نه دی چې د په نور څه ذمہ داري نشته. صحابه تپوس کړو که نه چې کله د جنت کنجي لا اله الا الله محمد رسول الله ده، نو د اعمالو څه ضرورت دی؟ هغه ویل دا چابي تالي دي چې د هغې غاښونه نه، چابی کې غاښونه خو یي که نه، که نور څه یي او که نه یو ځای پکې اوبراهو وایي. دا د اعمال حیثیت دغه دی چې دا غاښونه یي د کلمې توحید. د دې نه بغیر خو جنت ته تلل ممکن نه دی. دا یېره د خلکو، د دې دا مطلب نه دی چې ګنې کلمه څه شی نه دی، پوره دین ووایه، پوره خبره زده کړه. اعمال د کلمې طیبې غاښونه دي، په دې باندې دروازه کلاوي. او که دې کې غاښ نه و نو ناست یې اوس. بار کې هغې دا ووایي نو خاوند دی. فانطلقت به خدیجه حتی اتت به ورقة ابن نوفل. ورقه د پلار نوم یې نوفل و، د هغه د پلار نوم اسد و، د هغه د پلار نوم عبدالعزا و. سیدہ خدیجه رسول الله صلی الله علیه وسلم اغله بوتله، عزا یو پیری وه، خلکو به د هغې عبادت کو. عبدالعزا ته عبدالعزا ځکه ویل، دا د عزیز مؤنث و د هغې په نسبت ډېر غټ بد اخلاقه خلق دی، د لحاظ سره بد عقیده خلق دی. او دا دی ابن عم خدیجه، د سیده خدیجه د تره زوی دی. او دا وکان عمران، دا ورقه چې کوم دی یو داسې سړی و تنصر فی الجاهلیت، چې جاهلیت په د زمانه کې د عیسایت قبول کړو. دا وخت عیسایت د مشرکانو د شرک نه هو، نو دی د زړې زمانې عالم دی. وکان یکتب الکتاب العبرانیه، او عبرانی خط به لیکه عبرانی کې. فیکتب من الانجیل بالعبرانیه، نو انجیل به لیکه عبرانی ژبه کې. ماشاء الله ان یکتب، څومره چې الله لیکل به غوښتل د هغه نه، یعنې علم و فضل والا سړی و، لیکل لوستل ورتل او د الله پیژنګلي یې وه، مشرک نو. وکان شیخا کبیرا، او دا بوډا سړی او قد عمیا، سترګو باندې معذوره شوی و آخر کې. فقالت له خدیجه، نو سیده خدیجه ورته وویل یا ابن عم، د تره زویه روډ چې ورته مونږ وایو، اسمع من ابن اخیک، د خپل وراره خبره دې واوره که. یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ورله وراره ووایي واوره دی څه وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول حال دا اول نه ووایي چې زه حرا کې ناست وم او داسې ملک راغی
ملک نه خو څه شی راغی داسې دومره وزن یې وي اسمان او ځمکې ډک کړي وو نو ورپټ شمانه ټولې خبرې وشوې فقال له ورقه ورته وویل هذا الناموس الذي نزل الله على موسى علیه السلام دا هغه ناموس دی چې الله په سیدنا موسی نازل کړو دا څنګه پته ولګېده د پته دا ولګېده چې مخکنو کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پیشنګویي وه کم خلک چې هغه خالي الذهن و هغوی به منل دا خو مدینه منوره کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو دا خلک عزت کې رالل تربوروالی کې رالل چې ښه دا زمونږ د تره په خاندان کې دی په بني اسماعیل کې دی اسماعیل او اسحاق وروڼه وګوره او د اسحاق چې کوم نسل دی هغوی ته بني اسرائیل وایي او د اسماعیل چې کوم بچی نا قریش دي د عربو تربګني ډېر ښه شی دی ها دا سړی د ایمان نه خلاصوي یو بل سره کوي څومره چې کولی شي ډېر د فایدې څیز دی دې ته خلک غیرت وایي دا غیرت نه دا بېدیني ده بېایماني ده تر دا د پلار څانګه ده او د هغه اولاد دا زمونږ صحیح رشته دار دی د وینې خپلوان د تره رشته موږ نه اسلام یې شوی دی موږ ماماګانو طرف ته تللي د ماما رشتې له موږ اهمیت ورکړی دی د وروڼو رشتې له موږ هغه ختمه کړې ده زمونږ اصل د وینې رشته د صله رحمۍ رشته هغه د پلار طرف والا رشته چې بار بار زور لګوم چې تاسو هغه اسلام قبول کې کوم چې شعوري ایمان او اسلام دی هغه دا خبره ده په خپله پوهه اسلام وپېژنې په هغې روان شي حالات خرابي هر چا ته خرابي لیکن دا یې خو مطلب دا نه دی چې سړی د اسلام او ایمان نه وځي هغه ناموس دی دا ورقه ورته وایي دا هغه ناموس دی چې الله په موسی نازل کړو او جبریل دی هغه ته خو هر څه معلوم و عالم و علماو ته پته یا لیتنی فیها جزعا کاش چې زه په هغه زمانه کې تکړه وی لیتنی اکون حیا کاش زه ژوندی وی اذ یخرجک قومک کله چې به ستا قوم تا د مکې نه وباسي دا ورته پتوک ویلي پتوک نه دی ویلي دا ټول تاریخ دای په کتاب کې وو قرآن هغې ته اشاره کړې ده که نه چې عیسی علیه السلام کله ته نو هغه ویل چې مبشرا برسول من بعدي اسمه احمد زه تلونکی یم او تاسو له زیری در کوم د خپل ځان نه وروستو په یو رسول چې نوم به د هغه احمد وي صلی الله علیه وسلم احمد نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم له د هغه مور یې ښه محمد نوم ولا نیکه یې صلی الله علیه وسلم دا ټول پیغمبران دی کې حدیث کې راځي دا ټول ترونو داون دی بلکې دا رونه دي میندې جدا جدا دي نبوت او رسالت دا یو څیز دی د آدم علیه السلام نواله تر سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا الله ټول دین یو دی دا د خلکو په دې کې شیطان جوړ کړی یهودیان خپل کتاب کې تحریف کړي نصرانیان خپل کې کړي مونږ خپل کې کړي قرآن کې خلک تحریف کړي قرآن کې سورۃ یاسین تاسو وایي کنه یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یو مبین ختم شي مبین پسې بیا څه دي یا قرآن دغه تاسو د خپل کورونو کې وګورئ او د کوڅو کې یو سورۃ یاسین خرڅي چې مبین پورې ورسې نه پسې بیا سورې فاتحه لیکلې وللضالین امین پورې نو بیا پکې سورۃ یاسین شروع شي دا تحریف نه داسې قرآن کې سورۃ یاسین داسې لیکلی چې څومره مبینونه دي نو هر ځل مبین پسې فاتحه لیکله دا صاحبان خوشحالي ټول چې مونږ څه کار کوو تاسو د الله کلام کې تحریف کړی دی جرم مو کړی دا ګناه دی اوس چلل چې خپل خپل کورونو کې وګورئ تاسو خو د زنانو د لوستلو شی نه ګورئ که نه هغه وګورئ تا ته پته ولګي
تجربی د خلکو دې سره جی دا چل کېږي دا چا وی چې دا چل ورسره کوي دا الله کتاب دی که نه چې دا ګرنت نعوذ بالله من ذلک که دا کار غیر مسلمو کړی زموږ خلکو به څه ویل جی زموږ د کتاب بې عزتي یې کړې مسلمان چې په خپله د خپل کتاب بې عزتي کوي نو خیر ده دا تحریف دی خلک تحریفات کوي سورۃ یاسین کې دغه تحریف کړی یو مبین پسې سورہ فاتحه وایي بیا بل مبین پسې بیا وایي بل مبین پسې بیا وایي قرآن راواله که قرآن کې مبین پسې فاتحه لیکلي موږ به ووایو چې دا قرآن دی دا قرآن نه دی تا چې د قرآن ترتیب بدل کړه دا د قرآنیت نه ووت دې ته اوس قرآن نشي ویلی په بنیادي خبره خلک نه پوهېږي قرآن نوم د څه شي دی د لفظ او د معنی معنی مطلب ته نه وایي دا کم ترتیب چې دی دې ته قرآن وایي که تا دې ترتیب ګډ وډ کړه نو دا د خپل ترتیب نه دی وباسه د معنی نه دا قرآن پاتې نه شو دا فتنې دي مسلمانانو کې پیدا شوي دي مسلمانان عالمان په بالکل خاموش دي دی هغه ځای له ګوتې وړي چې هلته فساد پیدا کېږي او چې کوم ځای د علم وي هغې خوا له نور دي نو بارکیف هغه دا ټولې خبرې وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو او مخرجیهم آیا دی ما وباسي یعنې زما د تره زامن زما د ماما زامن زما قریش زما خپل خپلوان رشته دار زما ګناه وسئ قال نعم هغه ورته ویل لم یات رجل قط بمثل ما جئت به اس یو سړی نه راغلی پشان د هغې پیغام اچا داسې پیغام نه راوړی کم چې ته راوړی ستانه مخکې چې هر چا دا کار کړی دی هر چا چې دا پیغام راوړی دی الا عودیا هغه سره دشمني کړی شوې ده د دې څه مطلب شو چې کم سړی د الله پیغام خلکو ته رسوي نارې ځان ذهني طور تیار کړي چې ما سره خلک دشمني کوي ولې به کوي د خلکو مفادات او نقصان رسي دې بل څه وجه نه ده خلق د عوامو د بې علمۍ نه فایده اخلي مختلف طریقو سره هغې لوټي سیاسیان یې ځان له لوټي علما یې ځان له لوټي پیران یې ځان له لوټي د دې همدرد خلک ډېر کم دی دا هم پاګلان دي خپل همدردان نه پېژني نو د هغه خپله تجربه وویله چې د مخکې نه کم سړي هغه پیغام راوړی دی کم چې ته راوړی نو الا عودیا هغه سره دشمني کړی شوې ده وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ او که چېرې زه ستا زمانې ته ورسېدی انصرک نصرا عزیز معذرا معذر معنی برپور پورا زه به ستا پوره امداد کوم یعنې اسلام یې ښکاره کړه خپل چې که الله ما ستا عمر ته ورسوي نو ستا ژوند کې زه ژوندی وم نو زه به ستا داسې امداد کوم زه به ستا ښی لاس یم دې پسې یو جمله چې ثم لم ينشب ورقه ډېرې موده ژوندی پاتې نه شو ان توفي وفات شو وفطر الوحی دا لومبنی وحی وه اقرا باسم ربک الذي خلق د دې نه وروسته وحی بنده شوه وحی بنده شو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف به وه هغې نه وروسته بیا سورة المزمل او سورة المدثر دا نازل شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته به خفګان چې دا څه راغلل او څوک نه راځي نو بیا یا ایها المزمل یا ایها المدثر کې الله چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب وکړو ورته خپل بوج لرې کا زړه دې سم کا صفا کا کمبل لرې کا ملا وتړه او چې څه وایم نو دا کوه بیا ډېرې مودې پورې وحی وراتله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت حکم نه وشوی د هغې وجه دا وه چې یو خو هغه سره پوره پویه نه وه دویم دا چې خلق هم ذهني طور تیار نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه طاقتونه اچولو کم باندې چې هغه مقابله کوي د مشکلاتو دعوت لار مونږ چلولې ده ما ته پته ده چې دعوت لار کې څومره تکلیف ده چاله چې نه یې رسېدلی هغه ته پته نه وي دې لار کې ډېر تکالیف دی ته به یو سوی خلک به د هغې نه بل څه جوړوي
تا به دعوت یو ته کړي خلک به ستا خلاف بله پراپیګنډه کوي. د دې دپاره د ډېرې لویې سینې ضرورت دی. دعوت کار آسان کار نه دی. دعوت هغه مشکل شي چې پای کې د کولو او د نه کولو د دواړو خبرې. که یو سړی یوازې د کولو ترغیب ورکوي نو په هغې کې تکلیف نه میلاویږي. تکلیف په هغه څیز کې میلاویږي چې ورته وایي ګیره مخ رایخ. تکلیف په دې کې میلاویږي چې ورته دا ووایي چې د الله نه سوا مخلوق ته را مدد شه مه وایه. مسله دغه ځای جوړېږي. محض مثبت انداز کې سړی خبره کوي په هغې هېڅ تکلیف نه جوړېږي. نو بیا ډېرې مودې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کار به چلو پټ پټ به چلو. او بیا یو وخت داسې راغی چې ویې فرمایل انذر عشیرتک الاقربین، دا نږدې رشته دارو ته دین ورسوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې صفا کې راجمع کړل، خبره یې ورته وکړه او دا ځای د هغې دشمني شروع شوه. نو بیا نور ټول ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جد و جهد دی. مکه کې 14 کاله تېر کړي ډېر په تکلیف باندې، تر دې چې کله هغې ته پرېښود بیا مدینه منوره کې هم نه پرېښودو. هلته کې 6 کالو پورې هغه سره دښمني وه. 19 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې منځ کې جنګ شوی دی. لیکن همیش دپاره پهل چا کړی دی؟ کفارو. تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر څه باوجود صلح حدیبیه وکړه، بیا هم هغې د هغې خلاف وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 هجري کې مکه باندې حمله وکړه او مکه یې فتح کړه. شرارت دی کړو او په یې کې ویلو چې تاسو به خپله توره تیږې کې ساتئ او صرف هغه سړي ته به ګوتې وړئ چې هغه توره په لاس تاسو مخې له راوځي. د اسلام دا مختصر تاریخ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.